محترم مسلمانانو، نن د جمعې هغه مبارکه شپه ده. په دې شپه باندې چې کوم انسان د الله الصمد وظیفه وکړي او ورسره دا مختصر شان عمل بل وکړي، نو انشاء الله چې د دې انسان به الله جل شانه حاجت پوره کړي، هر مقصد کې کامیابی د فرده وظیفه ډیره زیاته بهترینه ده. د دې وظیفې دوه طریقه کار دي، بلکې درې دي. محترم مسلمانانو، دا دې طریقې سره دا وظیفه وکړئ. الحمدلله زه اوس روانېږم عمرې ته، انشاءالله تاسو ته دعاګانې هم کوم. الله تعالی مو حاجتونه پوره کړه، الله تعالی مو پریشانۍ ختمې کړه، الله تعالی مو بیمارۍ ختمې کړه، الله تعالی مو قرضونه روباسه، الله تعالی مو قرضونه ختم کړه، الله تعالی دې ښکلې ښکلې رشتې درکړي، الله تعالی دې نوجوانانو له ښکلې ښکلې کاروبارونه ورکړي او ټول حاجتونه دې الله تعالی ستاسو پوره کړي. نن چې کومه دا وظیفه ده، دا فرېګنک دی، دا انشاءالله 280 مرتبه دا کول دي د وظیفه په دې طریقه باندې. طریقه احسنه ده، بهترینه ده. ورسره یو عمل به کوئ، خو هغه عمل مو سره ونه کړو نو شاید الله تعالی په خپلو کارونو باندې ښه خبردار دی، پوهه ذات دی، خو انشاءالله چې بیا مو سره حاجت الله تعالی ضرور پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانانو، وروڼو، خویندو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، کو هغه په دنیا په ګوټ ګوټ کې مسلمانان دي، پښتانه دي، اردو والا دي، انګلیش والا دي، هر ځای چې دي، عربیان دي، مسلمانان دي، الله تعالی د مسلمانانو حامی او ناصر مددگار شه. الله تعالی د مسلمانانو له د اتفاق اتحاد زندگی ور نصیب کړي، الله تعالی د مسلمانانو مددگار شي. محترم مسلمانانو، نن چې زمون کومه وظیفه ده هغه د الله الصمد ده او د جمعې په شپه مبارکه شپه ده. دې شپې ته ډېر بهترین والی میلاو شوی دی، دا افضل ترینه شپه ده په شپو کې. د لیلة القدر شپه محترمو، دغه رنګې د جمعې شپه، دغه رنګې نور شپې هم ذکر شوي دي، خو بهترینه شپه پکې د جمعې هم یو شپه ده چې په دې باندې انسان الله تعالی ته نزدېکت حاصلوي، الله تعالی د انسان حاجات پوره کوي. او خصوصا بیا د تهجد چې کوم ټیم دی، هغه ټیم کې چې دا وظیفه وکړی شي، رب ته په سجده باندې انسان پرېوځي او خپل تندې او خپل دغه پوزه دا الله جل شانه ته مږي او ځان عاجزه حسابوي چې الله چې عاجزه یم، زه ګناهګار یم، الله زه ریاکار یم، سیاکار یم، بد اخلاقه یم، ګناهګار یم، الله ته د هر یو غیب نه پاک یې، الله ته سبحان الله ذات یې، ته الحمدلله ذات یې. ټول تعریفونه ستا دپاره دي، ټول طاقتونه ستا دپاره دي. الله زما حاجت پوره کړي، الله زه کوم خوا لاړ شم، بل در هم نشته، بل څوک شته دی هم نه، الله ستا نه علاوه بل معبود او اله زموږ د حاجت روا او مشکل کشا نشته. الله نو بل در راته نه دی معلوم او نه چېرته تللی شم، الله سره در محتاج یم، سره در غلام یم، الله ته زما حاجت پوره کړي. او په چغو چغو یا کم از کم سترګو نه اوښکې بهېدو سره دا وظیفه وکړی شي، نو انشاءالله الله تعالی غفور الرحیم ذات دی. که موږ ډېر هم ګناهګار یو، خو بیا هم د الله تعالی رحم ډېر لوی دی په غضب باندې، د الله تعالی په غضب باندې د الله تعالی رحم غالب دی. نو انشاءالله موږ او تاسو سره به د الله تعالی د رحم معامله کوي. محترم مسلمانانو، کو د ماسخوتن یې کوئ، کو د سهار یې کوئ، خو بهترین وخت دا دی تهجد ټیم کې وکړی شي، که د جمعې په ورځ یې کوئ، انشاءالله الله تعالی به مو حامي او ناصر مددګار شي. طریقه یې دغه ده چې لومبی به 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړي، صحیح شو، هر صورت تی پکې وي 2 رکعته صلات حاجت مونځ دی وکړو ښه مزېداره طریقې سره. بیا په دغې خپل ځای باندې کښېني، 11 پېرې به درود ابراهیمي وي، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. دا درود ابراهیمي دی، اکثرا خلک نه پیژني، دې وجې نه ویم دا به 11 پېرې وي، 600 تعداد رانه هېر شو، خو په دغه سکرین ما لیکلي دي که نه، دغه به ووایه 600 تقریبا 80 مرتبه دغه الله الصمد الله الصمد، خو دا به ډېر په ښکلي انداز سره وایه، درد سره الله الله الصمد دا به ووایه. بیا به درود ابراهیمي بیا 11 کرته ووایه، صحیح شو. بیا به سجده کې پرېوځئ، سجده کې بیا دعا غواړئ، سجده کې بیا یو 15 پېرې درود شریف وي، صحیح شوه، او بیا به دعا وغواړئ،
او دا دعا کې به دا لفظ وي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. دا پکې کم از کم 11 پیرې ویلی شي، 20 پیرې ویلی شي، 100 پیرې چې ویلی شي سجده به لګي. مخکې درود شریف، بیا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بیا پوز او تندی په ځمکه باندې سولول، بیا پښتو کې ځان له چې کومه دعا غواړي، کوم حاجت دی، خو دغه دوران کې به پوز او تندی په ځمکه باندې سولي، الله دا حاجت مې پوره کړي، الله دا حاجت مې پوره کړي. صحیح شو که نه؟ دا انشاءالله دغه رنګې به بیا چې کله دعا دې ختمه کړه او تندی دې وسولو، الله تعالی ترې اوښکې مبارکې تویې کړلې، بیا به درود شریف ووایې. صحیح شو چې بیا دې درود شریف ووایې نو بیا به راپاسې، سر به راچت کړې د سجدې نه انشاءالله. دې پوخ یقین او ایمان سره چې انشاءالله الله تعالی به زما حاجت دی سجدې سره، دې وظیفې سره انشاءالله الله جل شانه پوره کوي، پوخ یقین سره، اخلاص سره. دغه رنګې بس دا وظیفه ستاسو مکمل شوه او خپل حاجت د پوره کېدو دپاره، خپل قرض د پوره کېدو دپاره، د خپلې پریشانو دپاره روزانه 10 روپۍ، 15 روپۍ، 20 روپۍ، روټۍ، ترکاري، هر یو څیز چې وي دا صدقه کوئ ښه، د الله تعالی په نوم باندې او د الله تعالی په رضا، د اخلاص دپاره، دې دپاره نه چې موږ ریا دپاره صدقه وکړو. صدقې سره بلاګانې، بیمارۍ، مصیبتونه، غمونه، مشکلات الله تعالی ختموي. دغه طریقې سره صدقې سره انشاءالله دا عمل جاري ساري وساتئ. موږ هم په خپلو دعاګانو کې، خاصو دعاګانو کې، عامه دعاګانو کې یاد ساتئ چې الله تعالی زموږ سفر په خیر عافیت سره کړي، الله تعالی په خیر سره درولي، الله تعالی مو دا عبادتونه، دا منځونه، دا عمرې، دا طوافونه، دا نوافله دا په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. انشاءالله دعاګانې کوئ، دعاګانې به راته کومه او ورسره ټولو ګناهونه انشاءالله توبه ویستل. الله تعالی غفور رحیم ذات دی، الله تعالی بخونکی ذات دی، الله تعالی رحیم ذات دی انشاءالله. صحیح شو؟ جزاک الله خیره، احسن الجزا.